الرحمن الرحيم جادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. دیده کی علمبه د قیامت احوال بیانیږي، بیا الله د تخویف دنیوی د پاره یو نمونه بیانوي، او بیا الله خپل روحانی نعمت چې هغه د پیغمبر راتلل دي هغه بیانوي، او بیا حسی نعمتونه هغه الله بیانوي. یوم تأتی اذکر بیان کئ پیغمبره، یوم آغا ورز تأتی چه رازی کل نفس هر یو نفس جادلو مضاف دے، اگر جدا مذکر دے خدا نفس مضافن الیہی نے کسب د تانیس کړه دی خان تو جادلو جګړه بکئی بحث بکئی عن نفسها، نو دا ها ضمیر راجع د نفس تا، نو دا اضافت د شیء الی نفسه نفس اضافت د شیء خپل ذات ته نه د دې وجه دې کې علماء تعبیر کړی چې د کوم مضاف د نفس نو د دې نه مراد بدن دی، او دا کوم مضاف الیه دی د دې نه مراد ذات دی. بیا معنا د نفس ذکر کوي عن نفسها، د خپل ذات د بدن په باره کې دا نفس به جګړه کوي د خپل ذات د بدن په باره کې. او څوک وایي چې د دې مضاف الیه نه روح او نفس مراد دی، او د دې مضاف نه بدن مراد دی. نو دا هر یو نفس د خپل بدن باندې جګړه کوي. د جادلو معنا پیش کول تعتذر وعذر پیش کوي هر یو نفس عن نفسها د خپل بدن باره کې. او امام زهري معنا کوي تسعى كل نفس في خلاصها، هر یو نفس به د خپل خلاصي باره کې کوشش کوي. لا يهمها شأن غيرها، د بل چا حال بدل را نه غمجن کوي. وتوفى او پورا باور کړی شي کل نفس هر یو نفس تا ما عملت جزاء ما عملت بدل دا هغه عمل چې کړو دا وهم لا یظلمون. نو دا نفسون دا اسم جنس ته اطلاق په قلیل او کثیر دواړو کېږي، ځکه وهم لا یظلمون کې ضمائر د جمع رالل، وهم په داسې حال کې لا یظلمون چې په دې به ظلم نشي کولای. وتکثیر السیئات. وضرب الله مثلا قرية، عبد الله ابن عباس او امام مجاهد وی چې د دې قريه نه مراد مکه ده. خدا قول امام مظهری وی صحیح نه ده، اگر چې اکثر مفسرین دل ترجیح ورکړي دا ځکه سوره نحل دا مکی سورت ده، او په مکی والو باندې چې دا کم حال دلته بیان شوی دی
د لوږې او د بدامنۍ نو دا د هجرت نه بعد پې راغلی چې کله حضور پاک هجرت وکړو نو دوی ته بددعا وکړه اللهم علیهم سنین کسنی یوسف چې ای الله دی باندې هغه قادسالي راولې کم چې د یوسف علیه السلام په قوم راغلی وه نو دی باندې اووه کاله قادسالي راغله حتی اکلو فیها الجیف مردارې به یې خوړې دومره قاد پې راغی نو دا خو ځکه نشي مراد کېدی چې سورې نحل مکی دی اگر چې دې ته ترجیح مفسرینو ورکړې ده حسن بصري وایي چې دا یو کلی عام بس دا مثال الله بیان کړی دی او الله پې ډېره فراخي راوستې وه امن هم ډېرو خوراک هم ډېرو خو چې کله د الله د نعمتونو ناشکري وکړه نو بس الله پې یره او لوږه راوسته نو دا تذکیر بی ایام الله دی مثال د عبرت دپاره دی چې تاسو هم ګوره د الله نافرماني مه کوئ هسې نه تاسو باندې دا حال راشي وضرب الله مثلا بیانې الله مثال قریة د یو کلي کانت آمنة چې و دا کلی ذات امن امن والا مطمئنة اطمینان والا یأتیها راتب دی کلی تا رزقها رزق دی رغدا واسعا پراخا من کل مکان دا ار طرفنا او عقلاوی سلاست لیس لها نهایا د دریو سیزونو انتها نشتا الامن والصحت والکفایا یو امن دے بل صحت تے بل کفایت تے خم فکفرت ای اهلها ضمیر قریه تراجه دے مراد تے حل دے ناشکری وکړه دغه کلیوالو بانعم الله د نعمتونو د الله تعالی فاذاقها الله نو اسکو الله تعالی دیتا لباس الجوع والخوف لباس د یری د لوګي او د یری اصابهم الجوع والخوف كاللباس دلته الله تشبیه د لوګي او د یری ورکړل د لباس سره څنګه چې دا لباس د انسان بدن سره لازم وي جدا کیږي تننا دغه رنګ د لوګ او یره دینه جدا کېدا بما كانوا يصنعون په سبب دا عملونو چې کو دی ولقد جاءهم رسول یقینا راغلو دی رسول منهم یو پیغمبر د دی د جنسنا فکذبوه دی نسبت د دروغو کدی پیغمبر تا فاخذهم العذاب نو اونس دیلر عذاب وهم ظالمون پدا سے حال کې چې دی ظالمانو نو چې کوم مفسرین ته مکه مرادی هغه د دې رسولنا حضور پاک مراد کوي فکلوا مما رزقکم الله خورئ مما د هغه مالنا رزقکم الله چې بطور رزق درکړی تاسو ته الله تعالی عبدالله ابن عباس و یرید من الغنائم غنیمتونه مراد دي حلالا طیبا په داسې حال کې چې دا رزق حلال دی او پاکیزه دی واشکروا نعمت الله شکر ادا کوئ د نعمت د الله تعالی ان کنتم ایاه تعبدون کئی تاسو د یو الله عبادت کوونکی انما حرمان مگر حرام کړی دی الله تعالی علیکم المیتۃ پتا سبحان دی مردارام والدم او وینا ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر وما او ارغسیز او هلا چې आवाज اوچت کړی شوی وي لغیر الله د پاره د تقرب د غیر الله به پاغه باندې نور تفصیل خو شوی دی کنه او سوره انعام کې چې هغه آیت راغلو وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما استررتم نو تانوی سے وایي چې هغه تفصیل دا دی سوره نحل کې راغلی دی فمن استر پسوک چې محتاج کړي شو مجبور کړي شي یا په اکراه اوشوا یا ډیر لوګ پیراله مخمسا غیر باغن پدا سیال کې چنوي دي غیر باغن طالب د لذات او طلب کون کې د لذت یا نوي دي زیاته کون کې ببل مستر باندې زمون په دې دغه دوه معنی وی کنه ولا عاد او نو دي واپس راتلون کې
یا نو دے تجاوز کون کے دا حد اباحتنا فإن اللہ نو یقینا اللہ تعالی غفور الرحیم بخنا کون کے و رحم کون کے دے غلط بن